په دارالعلوم حقانیه باندې ځانمرګ برید وشو. ورپکې د جامع مشر مولانا حامد الحق صاحب سره د خپل ملګرو شهادت وموندو. الله تعالی دې د دې درجات بلند کړي او الله سبحانه وتعالی دې د دې خاندانونو ته صبر نصیب کړي. او زما دا دعا ده چې الله تعالی دې نورې پښتنې میندې نه جړی. الله تعالی دې نور پښتانه بچي نه یتیمانان کوي. دا شته چې وشو دا ډیره ده، خو د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل څه عزایمو، نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړه او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. په هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو، څو کافران نو، دی به دا روسیان دي کمونستان دي، د دې مرګ روا دی. نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په هغوی ولګېدې او بیا به هم په دې مدرسو کې لښکرې تیارېدې او افغانستان ته بتلې او څوک به یې وجل؟ پښتانه به یې وجل او خوشحالېدل وه چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېږل. حالان کې د چې به مړ شو دغه به هم پښتون و، د چا چې به وجلی و دا هم پښتانه و. باچا خان او ولی خان الله تعالی دې د هغوی په قبرونو کې نورونه نازل کی او الله تعالی دې د هغوی قبرونه د نورونو نه ډک کی. هغوی به دا چغې وهلې چې ای پښتنو، ای مولانو، دا د کفر او د اسلام جنگ نه دی، دا د دوو عالمي طاقتونو جنگ دی. نو دی پرېږدوئ یو بل ته، مونږ ولې یو بل وژنو؟ نو دې مولانو د باچاخان خلاف او د ولی خان خلاف هم د کفر فتوی ورکړي او د دې ټول منونکي کفار کو. هم دی چې کوم اور لګولو په بره پښتونخوا کې تر اوسه پورې په لکونو پښتانه هغه شهیدان شول او لا سر یې نشته دی. هغه اور دلته واپس راغی. خو دا ویمه چې دا کم ځانمرګې برید چې شوی دی، نو د حقانیت ټولو مشرانو ته یم، ټولو علماو، ټولو مولانو ته یم چې دا اختتام نه دی، دا څه دی؟ دا شروعات دي، دا ابتدا ده. او دا اور اوس مړینه باچا خان به وي، ولی خان به وي چې مه کوئ، ګنې دا اور به ستاسو کورونو ته راورسي او هغه راورسېدو. دی چې به په پښتنو د کفر فتوی لګولې، نو ټیک ته د دې شاګردانو خو بتلل، د دې شاګردان بتله او هغوی به وجل. د هغې په نتیجه کې څه چل وشو؟ یو عالمي طاقت ماتې ومونده او بل عالمي طاقت د ټولې دنیا چودري شو. اوس څه چل دی چې کله د روس د تلو نه پس د دغې جنګمارو حکومت راغی، نو بیا هم د دې په مدرسه کې د هغو خلاف یو ډله راوچته شوه او لاړل او هغوی د افغانستان نه وزغلول، مړه یې کړه او د خدای خلق پکې مړ شو. او تر دې پورې چې کله دی د افغانستان واګې واغستلې، نو ډاکټر نجیب چې یو کلک پښتون او یو کلک مسلمان او لوی عالم و، هغه غریب د اقوام متحده په دفتر کې پناه اخیستې وه، د هغو میلمه او دی پسې لاړه، په زور یې راوښکو، ویې ویشتو او بیا په هفتو هفتو د هغه لاش دی په چوک کې اویزان کړی و، ځوړند کړی و چې خلق ته عبرت ومومي. ټیک شوه؟ خو بیا څه چل وشو؟ خپل پښتون دی مړ کو، په چوک کې دی ځوړند کو، او د هغې نه پس یو عربی راغی
امریکې تا ته وی چې د مال راکې او هم دې مولانه وی چې نه دله موږ پناه ورکړې دا زموږ ملمه دی او پښتانه خدا سي دي چې بای چاله پناه ورکړي نو بیا چاته نه پاوله کوي نو څه چل وکړو هغه خو به خدای خبر اوسم ژوندی یو که نه به خو پښتانه په دل کړه نو یو پردی سړی هغه له تاسو پناه ورکړه او د هغه دپاره تاسو پښتانه دل کړه خو خپل سړی چې خپل سړي پناه اخیستی وه د پردي سړي سره نو هغه مړ کړو هم دغه فتوی وې چې تاسو به د عام پښتون خلاف لګوله اوس هغه فتوی په تاسو الټه شوې دا په تاسو باندې چې ځانمرګ برید شوی دی دا د څه په رڼا کې شوی دی او لا نور به کېږي دا د څه په رڼا کې کېږي هم د فتوو په رڼا کې کېږي نن ستاسو جماعتونو کې چې د جمعې مونځ کېږي یا د اختر مونځ کېږي بار د پولیسو پیرې ولاړي نن مدرسې چې دي مدرسې محفوظ نه دي ولې هم ستاسو هغې شاګردانو چې تاسو به لېږل هم هغوی چې پوه شول نو هغوی په تاسو را وګرځېدل چې یاره دا خو کافران دي دا هم کافران دي نو هغوی اوس تاسو وجني او چې تاسو مړه شئ نو دی خوشحالیږي نو د دې حل څه دی د دې دا حل نه دی لکه څرنګې چې اوس جنازه وکړه نه د حامد الحق صاحب نو په هغې باندې مقررینو تر دې پورې چې د حامد الحق صاحب زوی هم وي چې بی موږ به نورې قربانۍ هم ورکوو او هغه یو پیر پکې دی خدای خبر چې څه بلا ده هغه خو د خلقو نه عهد به اخیستو چې تیار یې قربانۍ ورکولو ته نو خدای دې په خیر کا ته چې د پښتنو نه قرباني غواړې د څه دپاره ته غواړې څه مقصد شته دی څه منزل شته دی ستا جنگ د چا سره دی تا ته خپل دشمن هم نه دی معلوم نو دا ته چې د پښتنو نه قرباني غواړې نورې نو ته څوک یې ته د پښتنو د وینو سوداګر او تا هغې قوتونو ته څوک چې په تا باندې پښتانه وجني نو هغو ته د پیغام ورکو چې دا لا لږه ده نور هم درته تیار یو راځه نو دې ته زه وایم چې کو د پښتنو نه قربانۍ غواړئ لکه څرنګې چې د پښتنو نه قربانۍ غوښتل شوې او روس لاړو په شا باندې نو امریکا د ټولې دنیا بادشاه شوه دغه رنګ اوس چین او امریکا دي قرباني د چا نه غواړي د پښتنو نه غواړي نو ستل بوشي او چین به راشي که نه د پښتنو پکې څه فایده ده خدا د چیرې دا کم خلک چې قرباني غواړي نو د دې جبونه بډک شي لکه څرنګې چې دې حقاني مشرانو به لښکرې لېږلې نو په عوض کې ورته څه میلاوېدو مولانا سیم الحق د مرګه پورې تقریبا سینیټر بو او پروټوکول به ورته میلاوېدو اسا خوا دې خوا نور څو ټیک شوه نو دغه رنګې دا اوس چې څوک قرباني غواړي دي ته هم دغه میلاوېږي زه وایم چې د قربانو ورکولو عهد مه کوئ واده مه کوئ پښتانه راغونډ کوئ ټول پښتانه راغونډ شئ او کو دا عامي دی کو ملا دی ټول یو شئ راغونډ شئ او دشمن ته ووایئ چې دا چې کوم مړ شو دی ولې مړ شو او بس دا کافي وه نوره د پښتون وینه تویدل نه منو